السلام علیکم ملګرو. بشیر خان یم د پښتو ټیکنیکل چینل نه. ملګرو په فیسبوک کې د تسلور هغه رازونه خیمه چې انتهایی ضروري دي هر انسان له چې په دې باندې ځان پوه کړي ګینې د دې نه ورته ډېر مشکلې هم پیښېدی شي. نو راځئ په هغه څلورو کې زه تاسو ته خیمه 1 نمبر ټیګز. اوس ټیګز هغه تاسو پیژنئ مختلف ملګري چې کوم ستاسو پوسټ کوي نو هغه کې تاسو ټیګ کی چې کله تاسو ټیګ کی ستاسو د فرندز هغه پوسټ شیر کیږي ستاسو د آی ډی نه. چې کله څوک ستاسو پروفایل کولاو کې نو په هغه کې ټیګز پوسټونه پراته وي حالانکه هغه ستاسو نه وي نو هغه ستاسو په شخصیت باندې غلط اثر هم ورسولی شي. هغه تاسو نه شیر کړي خو ستاسو نور ملګرو شیر کړي. نو تاسو به ټیګ څنګه بندوئ چې تاسو کله څوک ټیګ کوي نو صرف تاسو به وینئ ستاسو نور ملګري به د هغه ټیګینګ پوسټونه نشي کتلی. نمبر 1 ملګرو تاسو به دلته کې د 3 ډاټ ته راشئ. زه تاسو ته ښیم دلته کې په دغه باندې چې تاسو په صحیح پوه شئ. تاسو به دلته کې دې ته راشئ دا به کلیک کړئ. چې دا کله کلیک کړو بیا به تاسو چې کومه دی دلته کې راشئ اکاونټ سیټینګ ته یعنی پرایویسی سیټینګ به ووایئ. ټیک شو که نه. دلته کې به بیا تاسو بیا سیټینګ ووایئ دا پرایویسی سیټینګ دا مو ووهه سوري. دلته کې به راشئ سیټینګ ته چې سیټینګ ووهئ بیا به دلته کې لاندې دا تاسو ته دې ځای کې ښکاري تاسو کتلی شئ. بیا به تاسو دا ووهئ دا سیټینګ دا چې کله سلیکټ کړئ تاسو ګوره اوس دلته کې به راشي تاسو ته مختلف قسمه لیکل به تاسو ته راشي. په دې کې به تاسو وګورئ اکاونټ سیټینګ وشو. دلته کې به تاسو ټایم لاین اینډ ټیګز وګورئ. دلته کې به لیکل شوی وي ټایم لاین اینډ ټیګز. دې ځای کې تاسو کتلی شئ دا دلته کې لیکلی شوی دی پروفایل اینډ ټیګینګ. دې ځای کې تاسو ګورئ زه اوس تاسو ته اوپن کوم دلته صحیح شو که نه. دا پروفایل اینډ ټیګینګ شو. دا چې کله تاسو ووهئ دا مو ووهو دلته کې به تاسو وګورئ لاندې به لیکل شوی هو کین سی یور ټیګز پوسټ هو کین سی یور ټیګینګ پروفایل پوسټ. تاسو به دلته کې دا ووهئ صحیح شو که نه. تاسو به دا ووهئ دا به سلیکټ کړئ. دا ما دلته کې سلیکټ کړو. لږ ټایم به واخلي د سیګنل مطابق دا ټایم علي ما سه سیګنل لږ کمزوري دي. دلته کې لیکل شوي دي چې everyone friends friend مطلب چې ستاسو د دوستانو کوم دوستان دي هغه دا پوسټ کتلی شي. که ستاسو د فیسبوک چې کوم فرندز دی هغه کتلی شي. تاسو به دلته کې سی مور ووهئ. چې سی مور ووهو دلته کې به راشئ تاسو دا اونلی می به ووهئ صحیح شو که نه. دا اوس دلته کې ما سلیکټ کړو اونلی می نو دلته کې ټیګ بند شو. ټیک شو که نه. ملګرو 1 نمبر وشو. اوس راځو 2 نمبر ته. په 2 نمبر کې څه مسله ده؟ په 2 نمبر کې انتهایی ضروري مسله ده چې تاسو خپل آی ډي چیک کړئ چې ستاسو آی ډي په کوم ځای کې چلیږي. ملګرو بعضې ټایم کې څوک موبایل خرڅ کړي په هغه کې د آی ډي لاک پاتې شوي یا بل چا د هغه آی ډي کولاو کړي په موبایل یا په کمپیوټر چې هغه په کوم ځای کې آن ده نو د هغې معلومات به څنګه کوئ. نو ګورئ دا تاسو ته په دې ویډیو کې ښیمه د پیله چې کوم دی په دې 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ صحیح ده. په 3 ډاټ باندې چې کلیک کړئ بیا به راشئ دلته کې سیټینګ ته سیټینګ پرایویسی صحیح ده دا مو ووهه. بیا به دلته کې راشئ سیټینګ ته. ټیک شو. چې دا مو کلیک کړو زما دا سیګنل سلو دی لږ ټایم علي دا دی وشو. بیا به تاسو راشئ دلته کې پاسورډ اینډ سیکیورټي ته
دا دی چې تاسو کتلی شئ. صحیح ده. پاسورډ اینډ سیکیورټي وشو، په دې باندې کلیک کوئ. چې په دې باندې کلیک کړئ تاسو دلته کې دا دی رالل چې تاسو په کم ځای کې آنلاین یئ. نو دا دی ما ته اوس هغه هر څه ښایي. تاسو آی ډي چې کوم ځای کې هم آنلاین یئ هغه به تاسو ته دلته کې راشي چې تاسو په دې ځای کې آنلاین یئ. دا ګوره اوس ما سره آنلاین دی. اکټیو نو ټیکنس پارک 5 پرو راولپنډي پاکستان. دا صحیح ده. دې وخت کې زه آنلاین یم د دې نه تاسو کتلی شئ. دې ځای کې ما سره څوک هم نور مطلب د نو نه کمپیوټر نه زما آی ډي کولاو ده او نه د موبایل نه کولاو ده. ټیک شو که نه. او که چېرې تاسو خپل موبایل کې نه یو بل ځای کې کولاوي ستاسو آی ډي نو تاسو بیا داسې کولی شئ. دلته کې به بیا تاسو په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. صحیح شو. چې په دې باندې تاسو کله کلیک کړو دلته کې تاسو کتلی شئ اوس وایي لاګ آوټ. دا خو زما خپله آی ډي ده. زه د دې نه نشم لاګ آوټ کېدی. په دې وجه باندې زه نه لاګ آوټ کوم. دې ځای کې دا تاسو ته به ښکاري. پوه شو. نو دا دی نه ګورئ. دا تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې زه دا کټ کوم هغه هم کټ چې لاګ آوټ تاسو ته دلته ښکاري. نو په دې لاګ آوټ باندې به کلیک کوئ. زه په دلته نه کلیک کوم ځکه چې دا خو زما آی ډي ده. ټیک شو ملګرو. اوس پاتې شو 3 نمبر کې به راځو چې تاسو ته نږدې کوم ملګري دي په څومره فاصله کې هم دي نو تاسو ته به هغه دلته کې ښکاره شي. تاسو چې فرینډ لیست کې کوم ملګري هغه به تاسو دلته کې ګورئ چې تاسو ته نږدې کوم ملګری دی په کوم ځای کې دی. نو تاسو به دلته کې راشئ. دلته کې به لیکلي چې نیر بای فرینډز. دا دی دې کې لیکلی شوی. په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې ګوره دا دی ما کلیک کړو. صحیح شو. په دې باندې کلیک کوئ. دا اوس به راشي. دا تاسو کتلی شئ چې ما سره نږدې کوم کسان دي. تاسو آی ډي چې کوم ځای کې هغه به تاسو ته دا شبیر جان دی. دا په 22 کیلومیټر کې فرید مومن دی. دا په 22 کیلومیټر کې دی. دا اعتبار خان دی. دا په 8 کیلومیټر کې دی. ما سره دا ما سره نږدې دی. دا صحیح ده. تاسو نږدې ملګري د دې نه کتلی شئ. او بل چې کله تاسو په دې باندې نوټیفیکیشن آن کړئ کله او چې کوم ملګری تاسو ته نږدې راشي نو تاسو ته به بالکل باقاعده دا نوټیفیکیشن درکړي ملګرو. دا زمونږ دغه څلور ټپس وو چې انتهایي ضروري وو. او دا که ستاسو لږ هم خوښ شوي یا هم په کار راغلي نو مهرباني وکړئ دا موږ سره کمنټ کې یا موږ نه کومې غلطیانې شوي هغه په کمنټ کې پرېږدئ چې په راتلونکي ویډیو کې هغه حل کړو. او زموږ چینل د لازمي سبسکرایب کړئ چې کوم ملګري نوي او که په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو ټیکنیکل پښتو هغه د تاسو ته به ښکاري. پوه شو. دا دی نه تاسو ته زه ښایم چې زه دا کټ کوم هغه هم کټ چې لاګ آوټ تاسو ته دلته ښکاري نو په دې لاګ آوټ باندې به کلیک کوئ. زه په دلته نه کلیک کوم ځکه چې دا خو زما آی ډي ده. ټیک شو ملګرو. اوس پاتې شو 3 نمبر کې به راځو چې تاسو ته نږدې کوم ملګري دي په څومره فاصله کې هم دي نو تاسو ته به هغه دلته کې ښکاره شي. تاسو چې فرینډ لیست کې کوم ملګري هغه به تاسو دلته کې ګورئ چې تاسو ته نږدې کوم ملګری دی په کوم ځای کې دی نو تاسو به دلته کې راشئ. دلته کې به لیکلي چې نیر بای فرینډز. دا دی دې ځای کې لیکلی شوی. په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې ګوره دا دی ما کلیک کړو. صحیح شو. دا اوس به راشي. دا تاسو کتلی شئ چې ما سره نږدې کوم کسان دي. په دې کې دا شبیر جان دی. دا په 22 کیلومیټر کې دی. فرید مومن دی. دا په 22 کیلومیټر کې دی. دا اعتبار خان دی. دا په 8 کیلومیټر کې دی. ما سره نږدې دی. تاسو نږدې ملګري د دې نه کتلی شئ. او بل چې کله تاسو په دې باندې نوټیفیکیشن آن کړئ کله او چې کوم ملګری تاسو ته نږدې راشي نو تاسو ته به بالکل باقاعده دا نوټیفیکیشن درکړي ملګرو. دا زمونږ دغه څلور ټپس وو چې انتهایي ضروري وو. او دا که ستاسو لږ هم خوښ شوي یا هم په کار راغلي نو
مهرباني وکړئ دا موږ سره کمنټ کې یا موږ نه کومه غلطۍ نه شوي هغه په کمنټ کې پرېږدئ چې په راتلونکي ویډیو کې هغه حل کړو او زموږ چینل د لازمي سبسکرایب چې کوم ملګري نه وي او که په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو ټیکنیکل پښتو هغه د